کم سړی کې د څلور عادتونه وي، نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د انسان دماغ او دغه رنګې د انسان حافظه دا به کمزوري کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې د صحت نه به مزه اخلئ. الله پاک هم خوشاله، آباد او تر او تازه ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده، دا وظیفه ډیره زیاته د قوت والا وظیفه ده، ډیره زیاته زبردست مجربه وظیفه ده. یاد ساتئ چې د انسان په بدن کې د ټولو قیمتي څیز د انسان مازغه دي، او کله چې د انسان مازغه، دماغ، حافظه دا خراب شي بیا ورته هلکه دا ورته بیا لیونی وایي، او دغه رنګې د انسان په دنیا کې څه حیثیت دا برقرار پاتې نشي. د خپل ځوانۍ حفاظت وکړئ، د خپل مزغو دا حفاظت وکړئ، او دا څومره چې خراب عادتونه دي دغه عادتونه ځان لرې کړئ. فرمایي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې د څلورو خبرو په کولو باندې د انسان دماغ، د انسان مازغه دا کمیږي، او دغه رنګې په دې کې کمی راځي. د ټول نه اول دا چې کم سړی په تیزه باندې اواز اوري، یا لوډ سپیکر دومره یې په تیزه کړی دی چې کم کسان اوري د هغوی مازغو باندې بوج یو قسم لا پرې باسي، نو د دې وجې نه د دوی دا مازغه دا کمزوري کیږي. دغه رنګ یو سړی دومره په تیزه تیزه باندې خبره کوي، نو په تیز اواز خبرې کول نو دا مازغه دا کمزوری کوي. او دغه رنګې دویم نمبر یاد ساتئ چې کم سړی روټۍ زر زر خوري، نیمه ګنټه وشوله روټۍ خوړله بیا روټۍ غواړي، دغه رنګې بیا نیمه ګنټه بعد روټۍ غواړي، بیا نیمه ګنټه بعد روټۍ دا غواړي. نو چې کوم سړی زر زر روټۍ خوري د انسان مازغه او ذهن دا به کمزوري کیږي. 3 نمبر فرمایي چې کوم سړی مشقت کار نه کوي، بس 24 घंटे د هملاسته وي یا په کرسۍ کې ناسته وي، ټک د دنیا روزګار نه کوي. نو چې څومره موږ روزګار کوو، څومره موږ څه کار مار کوو، زموږ دا ذهن، زموږ مازغه، دماغ دا به مشغوله وي. چې څومره زموږ مازغه دا مشغوله وي، نو دومره به دا ښه کار کوي، مخکې لپاره به سوچ کوي. او څومره چې یو سړی په ځای باندې ناسته وي یا دغه رنګې اوده وي، نو مازغه به کار محترمو دا په قلع قلع دا پرېږدي. دغه رنګه څلورم نمبر دا ده چې کوم غلطي موږ کوو، چې کوم سړی لیکل، لوستل او دغه رنګه سټډي دا پرېږدي، کتاب کتل دا پرېږدي. نو چې کوم سړی کتاب کتل پرېږدي یا داسې نوي زده کړه یا نوي څیزه دا زده کول دا پرېږدي، نو فرمایي چې د دې انسان دا ذهن او د دې انسان مازغه دا به کار پرېږدي، او دغه رنګې د انسان دا ذهن دا به کمزوری کیږي. نو کوشش وکړو چې خپل ذهن، خپل مازغه، خپل دماغ دا خراب نه کړو، او دغه رنګه روزانه په توګه باندې موږ کوشش کوو چې څه نوي زده کړو. نوي نو چې څومره موږ نوي څیزونه زده کوو، نو دومره زموږ مازغه دا به مشغوله وي، او دغه رنګ دا به صحتمند وي، او دا به اعلی وي. الله پاک دې زموږ او ستاسو ټول مازغه دا ښه ټیک ټاک کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.